بسم الله الرحمن الرحیم. باب من ترک بعض الاختیار مخافة ان یقصر فهم بعض الناس عنه فیقعوا فی اشد منه. اختیار پسندیده ته وایي کنه. یو دوه خبرې وي، یو هم جایز یو بل هم جایز وي، خو یو د بل په مقابله کې زیات پسندیده وي، هغې ته مختیار وي. اختیار مصدر ده، من ترکا بعض الاختیار. باب ده په بیان داغه چا کې چې هغه پرېږدي بعضې پسندیده کار روان دی، عبادت کیږي، طواف کیږي، اودس کیږي، مونځ کیږي، خو یو پسندیده کار دی، یو سړي د هغې فعل پرېښود. ولې؟ مخافة ان یقصر فهم بعض الناس عنه، په دې یره باندې چې قاصر وي، کمزوري وي فهم د بعضې خلقو د هغې د پوهې نه، ځکه یې پرېږدي چې بعضې خلق په هغې نه پوهېږي، په مسله کې انخلي، شکوک شبهات پیدا کیږي. فیقعوا فی اشد منه، نو انجام به راشي چې کده وکړي خبره، نو خلک به په زیات سخته کې د دغه مختار پسندیده خبرې په مقابله کې په یو سخت سیس کې مور پریوزي. د باب مطلب دا دی چې یو کار داسې دی چې مستحب دی، مندوب دی، جائز دی، لیکن دا غې نه علاوه هم کار کیږي، نو د یو هوښیار معلم او د یو هوښیار واعظ طریقه بدایي چې دی به پسندیده عمل خلقو ته نه ښیي، د خلقو مخکې به نه کوي، کله چې خلق د هغې نه بې خبره دي او د فتنې باعث جوړېږي. یعنې کارونه دوه قسمه دي، یو هغه کار دی چې د هغې تعلق دین بنیادونو سره دی، لکه توحید عقیده ده، نو په دې کې سړی خفه کېږي او خوشحالېږي، په دې کې دویمه خبره نشته دی، توحید په بیانول وکړي. خو یو داسې خبره چې د هغې درجه استحبابي ده او خلق د هغې نه واقف نه دي، یعنې شی مستحب دی لیکن خلق د هغې واقفیت نه لري، او که ته وکړې نو خلق هغې عمل ته بد وایي. بیا نو په نادانۍ کې خلقو یو مستحب عمل ته بد وایي که نه، نو هغې په شر کې واقع شو. کاش چې زمونږ دا خلق په دې ځان پوهېږي، خو ځان نه پوهېږي. لکه جنازه بل ورځ مونږ کړه، د 15 تکبیرې ویلې شوي دي، پای کې ټیک ویلې شوي دي، مونږ مخالفت نه کوو. دغه شو تر 9 تکبیرونو پورې حافظ ابن تیمیه رحمه الله لیکلي دي چې کول ثابت دي، لیکن د رسول الله صلی الله علیه وسلم آخري عمل 4 تکبیره. اوس عام خلک 4 تکبیرې پیژني او 5 نه پیژني، او ته شیخ الحدیث ہوتے کې او هغه ځای کې خلک پته اعتراض کوي او بیا د مازن وروسته د هغې جوابونه کوي. دا دانشمندي ده، دا کم عقلتوب دی. بخاري چې وی نو په بخاري ځان هم سړی پوهېږي، دا نه وایي یو سړی چې 15 رکعاته ګنده ګناه دی، لیکن څوک خبر دي؟ زما یقین دا دی چې عالمان ته هم نه دي خبر چې ګندې 15 تکبیر هم جایز دي، علما ته هم نه دي خبر. دا د سنت اجرا نه بلکې دی وخت کې د فتنې باعث شي. بدلته کې خو زیاته بلو مشو که نه، جهر په فاتحه پکارو صرف، ورپسې نور آیتونه مو ویلی شو، درود هم په جهر ویلی شو، دعا هم ټوله په جهر شو، دا ټول خلاف سنت دی. جهر صرف په فاتحه، دا زمونږ دای خلقو کار اجازه ته عامل بالحدیث وي. مکه معظمه کې، مدینه منوره کې ما به د 200 جنازو نه سیوا جنازې کړې، هغې به هېڅ جهر نه کوي، نه په فاتحه کوي او نه په بل څه کوي، او نه 4 تکبیرونو سیوا کوي، اگر چې د هغې مذهب دی 9 تکبیرات. خو دې دانشمندي وایي. دانشمندي دا را چې انسان یو داسې څیز ونه کړي چې جایز دی، خو د خلکو د فتنې باعث جوړېږي،
د خلکو د فتنې باعث جوړیږي نو هغه کار مستحب کار چې کوم دی هغه کول نه دی پکار. امام بخاری ترجمه الباب یې خره او د دې لپاره حدیث پیش کړی. حدیث سره حدثنا عبید الله ابن موسى عن اسرائیل عن ابي اسحاق عن الاسود قال قال لي ابن الزبير. اسرائیل بن یونس نے ابو اسحاق سبیعی دے. ابو اسحاق سبیعی مختلط راوی دے لیکن دلته چې دا غنه کم راوی روایت کین نو اختلاط نمخ کې اغست ده نو په دې وجہ دا ابو اسحاق د اختلاط مختلط کېدو باوجود به دا حدیث صحیح وي ځکه چې شاګرد د اختلاط نمخ کې د روایت اغست ده. او دا اسرائیل جد نکړه ده. اسود نخعی چورته وي. اسود بن یزید نخعی مشهور فقیه. اسود نه مراد هغه ده. قال لي ابن الزبير. تر دې اسود نخعی پورې چې تو ګوري خدا ټول کوفی محدثین دي. ینو عبد الله بن موسی اسرائیل او ابو اسحاق او اسود تر دې پورې دا ټول سړي کوفی علما دي. هغه وی ماته ابن زبیر وې. زبیر هم صحابي دی او دا غزوه عبد الله هم صحابي دی. او ابن الزبیر عبد الله بن زبیر رضی الله عنهما اسوي ما تا غویل كانت عائشه تسر اليك كثيرا. اسود وی چې ما تا زبیر او ویل چې سیدہ عائشه وتا تا سپټه خبره ډېرې کولې. اسرار سین سره چراشي نو پټوالی ته وي سر تا ته به دراز خبره ډېرې کولې. فما حدثتك في الكعبه. او د کعبه په باره کې هغه تا څه حدیث بیان کړل. یعنی سیدہ عائشہ با تا ته ډېرې دراز خبرې ډېرې دراز حدیثونه دا خول نو د کعبه مشرفه په باره کې سیدہ عائشہ تا خبره کړې ده. قلت قالت لي. اسود وی چې ما ابن زبیر ته ویل چې ما ته عائشہ ویلو. روایت صحابي ته چا نه کوي تابعین نه. صحابي روایت د تابعین کی او تابعی روایت د عائشہ نه ده. عجیبه سلسله دا لطائف دی په اسناد کې سره سوچ کړئ. ابن الزبیر تپوس کوي دا اسود نا اسود ورته وی چې ما ته هغه ویل چې قال النبي صلی الله علیه وسلم رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلو چې یا عائشہ لولا قومك حديث عهدهم. کنوے استاد قوم حدیث عهدهم نزدې داغي زمانہ جاہلیت سرا یا کفر سرا. قال ابن زبیر بکفر. ابن زبیر بویل چې فرمایل وی چې کستا قوم داغي زمانہ کفر ته نزدې نه وي یا دا نه وي مسلمانان نه وي او د دې د شک او د شبهه باعث نه جوړې دي نو لنقضت الكعبه ما بکعبه روانه کړې و. ولې وجداغه یو خدا را چې حتیم د کعبه حصہ و. مشرکینو چې کله دا آباد ولا ناغي سره حلال پیسې پوره کې دینا هغه اعلان کړو چې تاسو به چندر راجم کې خو پې کې ود بغي مہر نه د زنا باندې چې پیسې تاسو ګټه دا بنئ د شراب پیسې و پکې نه حلوان الکاهن بنئ منخت غیر الله بنئ شیطان په ټولو سونو په ورس پاکي پیسې وي نا پاکي پیسې چې هغه جمع کړه دغه آبادې په شو دا کم چې جوړو نا باقی اسه راخ کو د ډی په شکل کې حتیم چراغ نو کار خو کېده کنه طواف چې خلکو کو نو حتیم کې دن نه بدل کې بار بدل
دلته کې اوس یو سړی چا کې عقل نه پدې پوهیږي چې کار خو کیږي کنه، یعنی په کعبه په موجوده شکل باندې کار کیږي، او چې کله په کار پیږي نو اوس اگر چې سنت داری چې دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم د خپل نیکه د ابراهیم علیه السلام په طریقه جوړ شي، کعبه کې حتیم ور داخل شي، د دې نه هغه شان دیوال توشي او هغه شان آبادې پیوشي څنګه چې په کعبه مشرفه ده. ادویم هغه داري چې هغه خلقو د خپل تکبر او تجبر د وجې د دې دروازه ډیره پورته ساتلو. اوس هغه شان نه کنه بني آدم چودري کی لاس اوچت کړه دا غي لاندې درشل ته ورسي. نو زه دا غواړم رسول الله صلی الله علیه وسلم دا فرمایل چې دا قریش حکم دا شی بره جوړل دی، د دې کې باغی مطلب داو چې څوک مونږ غواړو نه ودی ته ور داخلي دي شي، او چې څوک مونږ نه غواړو دا نه ور داخلي. تر اوسه دا مسله ده، تر اوسه دا مسله ده. دا حدیث دانه کې چې هغه ته دا وایي دا خطا کې اوس یعنی د نبی سلام رجحان کم طرف ته دی، دا ورزول دې دا پارا چې په بنای ابراهیمی باندې دا جوړ شي، او دویم دا چې د دروازه راخکته شي او د یوې دروازې په ځای دوه دروازې شي. کا فرمایلی زماړه دا غواړي چې دروازې دوه شي، یو طرف ته بل طرف ته، څوک چې ورنوځي چې بیا په بل لار باندې بهر وځي. دا دومره هم کارول نه کوي رسول الله صلی الله علیه وسلم. او د دین په مزاج ته پوه شوی چې دین مزاج دی چې اوسې جایز قدرې دی، ناغه د نفرت باعث ما جوړاوه، خامہ خزان له کار وګت کار ما ګورځان اوس سړی چې حدیث وی او بیا امام بخاری تسلیموي نو باید چې هغه ځان په دې پوهیږي. ډېر داسې کارونه یې چې جایز وي لیکن خلق پای باندې بد غني، په ولاړ باندې واړه بول کول جایز دي کنه جایز دي؟ جایز دي. ته کولې شي داخل کوم مونږ خلک څه وایي یو شی جایز دي بس کول پګاري، غلطه خبره. بعض کار به جایز دي لیکن معاشره کې د هغې ته خلک په هغې نظر ګوري نه. نو دا د دین بیان نه چې ته خامخا جایز کارو که ځان ته وشرموه، دا غلطه طریقه ده، دا علم نه دی، دا بې علمي ده. دا ابن الزبیر بکفر چې وایي د نسل کې خبره یې ده. بعض روایتونو کې حدیث عهدهم بالجاهلیت راځي چې کده دی دا زمانہ جاهلیت ته نږدې نه وي. با الفاظ دیگر پښتو کې معنا موږ داسې ګو چې کده نوی مسلمانان نه وي، دا وشي مفهوم مخالف کدوی نوی مسلمانان نه وي لنقضت الكعبه نما بخامخ کعبه ما تکلیو فجعلت لها بابین باب يدخل الناس وباب يخرجون. یو به مې داسې دروازه وه چې خلک به یې ته ور داخلېدو او بله داسې چې خلک به دې بهر راوت. ففعله ابن الزبیر. ابن الزبیر په خپله زمانه کې همدغه چلو کوګه نو بیا څه چلو شو؟ حجاج هغه مړ که ظالم که نه ډېر بد یې وکړه، کعبه بیا نړوله. یعنې د حجاج غوندې سړی چې هغه مسلمان دی لیکن هغه کې خپل جاهلیت تر دې حد رسېدلی دی، او په دې وجه د هغې وخت نه وروستو علماو دا فیصله لیکلې ده چې کعبه څنګه وه بس د نبي سلم په زمانه کې هماغه شان به په دې وجه ځکه هر سړی به دا غواړي د کعبې خدمت هر څوک کول غواړي، دا خو به کعبه نه شي. بس د دې کلي کې یو جومات و ستاسو کلي کې پخوا د کلي منځ کې ایک یو سړي محراب جوړ کړو کار یې پکې کړو، دا بل راغی نو هغه چې څومره پیسې پرې لګي او زر که خدا ونړی ته پکې خپلې پیسې لګو، دا شی دې جوړ شي. لکه تیار محراب دی د هغې د لرګولو څه ضرورت دی؟ دی په دی بل څه کار. ما چا تپوس وکړه نو ما دا خو اسانه خبره ده، د جومات په سین کې د محراب جوړ کړي، بس سین کې محراب جوړېدی شي که کار به وشي، مطلب دا پوزه به هم نیغه شي چې دا محراب پلان کې جوړ کړی. او دا علماو چې کومه دانشمندي کړې ده نو دا دانشمندي د نبي وسلم د سنت مطابق ده که مخالف ده؟ ناجایز وي نو
خلک بیجا فتوی نه لګي، د خبرې جان ته ګوري، خبره کې ساس عمر ده. یعنی دا سیز اوس ولې ناجایز دی؟ په دې وجہ چې دا د حکومتونو د آپس د چپقلش باعث دی. نو په دې وجہ د دین سره مسله چې کوم دی هغه کې بارے ملټو. تاسو خپل خپل کول کې همیشه د پاره دا طریقه کوي چې کله د دین بیان کوي نو پې کې ذاتیات ته مور داخلي کوي. اکثر خلک بعد خپل ذاتیات او بنیاد باندې ستا مسله بدنامي. تاسو نور نه دیږي او شکل بسور گئی چې دا دې داسې ده پلانې ده. په دې حدیث سے سړیدان پوهې کې نه پدې پوهې چې بھائی یو سیس جائز قدرې ده لیکن دومره فرض نه دی اهم چې هغه لکه فرض یا واجب غوندره ده یا سنت موقت په شان ده. نو باید چې سړی راغی د ارتکاب نظام وساتي. دا کار دا چا وکړو چې هغه رسول له هغه په ذمہ باندې څه شه دی دین رسول لی. او دا کار هغه چا وکړو چې هغه حکیم دی، پوهه دی چې د قوم په مزاج باندې ته نه پوهیږي نو بیا ته دین رسول شي او نه حق ویل شي. باب من خص بالعلم قوما دون قوم کراهیت الله يفهموا. بل باب دے دا استاد طبیعت خلافی باب دے په بیان د دې کې چې یو سړی خاص کی علم د یو قوم سره، یعنی یو سړی د یو علم ورګي او بل تا علم نه کوي. نو تاسو وې چې دا جی علم پټ کړل چې یو سړی په یو علم پوهیږي نه نو ته هغه ورګي. یو سړی په یو خبره پوهیږي نه نو ته صداقت لګیا کیږي. خلق وی چې بینس کے آگے بین بجانا تو سنڈا تو ہمیں ته بیم ویل سل وش یو سړی د سر نه الحمدلله رب العالمین په ما نه پوهیږي او تاغه ته آیات د صفات او متشابهات خې نو خیر ته دستا دیګم دالې دې سجیبا جی وکړ دې ماشوم بچي به نه ته پوښي کې الله کم دی یو ته الله نه خدای کم دی نوټی پارش باندې ینه په دومره بچپنه کې د دې مسلې خو صورت دا ویګي دا موږ کمال ګو دا کمال نه دی تا مسله جوړ کړ دیتا د دین نه خودل نه وای نه ورته دین پټول وای. یو سړي سره چې خبره کوي کلم الناس علی قدر عقولهم دا غي د عقل مطابق غي سره خبره کوي. یو سړی چې په کوم سیز باندې پوهیږي بس هغه باندې خبرې کوي چې نه پوهیږي نه څول لګیا کی. یو سړی خاص کوي په علم یو قوم دون قوم په داسې حال کې چې بل قوم ته نه خي راولې خپل پر نشته بګي کراهیت الله يفهمو د دې بد غنلو د وجه چې هغه به پوهیږي نه. چې کله یو سړی په یو سیز نه پوهیږي او ته هغه مخ کې وکنه چل بوشي الناس اعداء لما جهلوا محاربه. خلق د هر هغه سیز دشمنی چې د کم نه جاهلانی. ته دا مطلب نه چې دین مو بیانوه ته چې کله یو کار کوي نو هغه د پاره به زمونږ د طریقې زده کې بدای چې یو معاشره ته لړشین اول خپل دیانت خپل امانت خپل قابلیت خپل شرافت دا منو کا په خلکو چې خلق دا تسلیم کی استاد دشمنان هم تسلیم کی چې ډېر خسړې ده او خلق تسلیم کی چې ډېر دیانتدار ده. په دې طریقه باندې وا معاشره کې استازه پیدا شي چې زه پیدا شي ناغه نرسته بدو تاسو ورته اویرنس وای شعور آگاهی شعور به بیداره په خلکو کې دا چې خلک چې هغه پوهي هغه پوهه خلک به ته مخاطب کړي او هغه سره بس باز خبرې کوي عوام به اوري نو یو ورځ دوه ورځې درې ورځې څلور ورځې پنځه ورځې شپږ ورځې ور ورځې دا به تیریږي نو د یو وسیز په باره کې به شعور پیدا کیږي. بیا به داسې وخت راشي چې ته سوي نو خلک به تسلیمي زمون خلک پړمبه روز باندې نه سره پیژنې نه یې صفات او مسله ورته شروع کی. دا ټیک دا چې دا د علم خبره ده د ایمان خبره ده لیکن یو سړی ته پښپېته کاله کې یو خبره چانه درکړې او ته ورته پړمبي ځل گئے دا بس وای
او دای پوهه خلک یې هلته ستا خیال وایي سیمینار کې یو سړی او ناغه دی زمونږ د مصحف د قرآن مجید زمونږ د علاقې او د رسم عثماني کوم چې په مدینه منوره کې هغې لیکي د هغې منځ کې موافقت او مخالفت خو چې دلته کې کوم ځای قف دی دغلته کوم قف دی کوم ځای کې دلته میم لیکلی هلته کوم ځای میم لیکلی کوم ځای دلته لا دی کوم ځای هلته لا دی دا بله اختلافات یې وښودل هلته یو لوی سړی راپاسې وي تر اوسه تاسو کوم ځای یعنې دا څیزونه د پوهه خلقو دماغو کې هم بیا ډس کوي دا دین چې کوم دی پښتانه یو خبره کوي هغه اصلي خبره چې د کتاب نه ده خو د کتاب نه کم هم نه ده هغه دا چې چټاکه علم د پاره دړی عقل پکار ده چې دا خبره حکم په کوم انداز کې حکم او څه وخت حکم دا شعور به بیدارول پکار دا څوک نه وایي چې ته دین مه بیانوه زموږ د جماعت کې اوس کو څوک امین بالجهر کوي بالفرض څوک ورته څه وایي څوک ورته څه نه بل جماعت یو کنه بیا اوس چلی دا ولې د خلقو کې دا شعور راغلی په دې ما کافي وخت اخیسته کافي د کلیوال نو ته پته تا ته ووایي چې دې څومره وخت اخیسته زه نه کوم خپله داسې لیکن مونږ په دې باندې وخت اخیستی او ډېره موده ما دا په مسله کړې دی امین بالجهر مې هم کړی دی رفع الیدین مې هم کړی دی فرض منځونه مې کړی دی سنتو کې مې کړی دی دې دپاره چې د خلکو د زړه نه د سنت سره نفرت وکړي ته د بدعت خو نه شي ویلی که په دکه مقصد و چې که یو سړی سنت ته سپک وګوري دی کافر کېږي نو ښه ده چې دې کې شعور بیدار شي چې وایي ستا دا عمل هم موږ سنت ګڼو لیکن دا بل هم سنت دی کم سے کم دا وپېژنه چې که ستا مخکې څوک کوي چې ته هغې ته بیا پریټ نه وایې دې تقریرونه کوي دا پریټ کوي څوک وي دا ګډېږي یعنی علماء دا قسم خبرې کوي دا کفر دی څوک وي لکه د ګیدړانو په شان چغې وایي یعنی امین بالجهر دا دغه وایي چې کوله ولاړې هغې ته عجیبه نسبت کوي پوه دا غلطې طریقې دي زما د خبرې دا مطلب دی تاسو دا وکړئ زما د خبرې مطلب دا دی چې یو شی سنت دی او ته خلکو ته اخې نه اټای مخلي شعور بیدار کا د هغې باره کې نه بیا وکړه ورته وقال علي حدث الناس بما يعرفون خلکو ته هغه څه وایي کوم چې هغې پېژني یو معروف څیز دی هغې یې د مخکې نه پېژني نو په هغې کې ورسره خبرې کوئ اتحبون ان يكذب الله ورسوله کته یو سړي ته داسې خبرو کې چې وایي جنازه کې نه تکبیر دی او جنازه کې یو سلام دی عملا ورته هم کې نه چل بوشي ستا د مشرق والو مشر نه معلومه او په دې به خلک وایي چې زه اړو دا منم نه نو دا غلطي چا وکړله هغه سړی چې کافر شي بالفرض د دین نه برګشته شه د چا د وجو شو د دې عالم د لاسه شو چې هغه جاهل دی پوهېږي په دې باندې نه چې مالا د موقع مناسبت سره کار کول پکار دی یو ځای کې اهل حدیث جمع دي بل څوک نشته پایږي او ته که نه تکبیره کوي یو طرف ته سلام باندې جهر کې سلام په جنازه کې دواړو طرف ہوتی خو یو طرف ته سلام باندې جهر وي او بل طرف ته نه دا حدیث نه پوهېږي یو والا سلام ګرځي بل خوا نه ګرځي سلام ګرځول دواړو طرف ہوتی غلطه کوي قرآن خلاف نو دې کې یو مصیبت دا راشي چې خلک د یو څیز نه واقف نه وي او هغه شی وایي سنت جایز وایي خو خلک به د هغې تکذیب وکړي که نه نو د هغې تکذیب اصل کې د الله او د رسول تکذیب دی نو د هغې ګناهګار څوک شو دا جاهل عالم چې هغه خلکو کې شعور نه دی بیدار کړی او سنت اجرا پکې دی لکه د امام بخاري د باب دا مطلب نه چې ته څه کوه ما هغه وي ته اول شعور پیدا کړه خلقو ته وښیه چې دا سنت دی هغې نه وروسته بیا کوه ټیک ده په تاسې ویلې نه اجرا کوې په شوه کې مولا ابوسلام صاحب د الله وبخښي جنازه کې ده نه کې یو سړي دی په خپله مخکې شالته کې فاتحه جهرن وویله په شوې کې هېڅ څوک د دې مسلې نه واقف بس یو لویه مسله جوړه شوه
ما سره سره پس ملاقات شنه مار دی د ضرورت دی خبره یعنی دا کمیونستان اوسېږي چې هغه دین پورې مذاق کوي یا په دې پوهېږي نه د سره چې دا فقهي اختلاف دی یا اجتهادي اختلاف دی دا خلکو دلیل ورکوي بلاس کې دا هغې نه مناظره جوړه شو یوې غاړه د نصیر الحق صاحب او غاړه د بل حق جګړه شروع شي ما پسې یو دوه فریقه راتلل ما ته ویې ته به فیصله کوې ما یې زما فیصله خو ښکاره ده چې زه فاتحه ویلم سنت ګڼم نه ویلم سنت ګڼم خیر بیا خبرې کېدې نو ما ورته ویل ډاکټر فاروق عالم نه دی خو مې هغه هم دقه خبره کړې ده چې کوم شی ثابت دی بس ثابت دی نو بیا مې ورته ویل ما په دې پوهېږئ چې تاسو خو دواړه علما یې او ډاکټر فاروق عالم نه دی هغه څنګه سمه خبره کوي تاسو ولې سمه خبره نشئ کولی دا ضد چې راشي عناد چې راشي نه هغه مسله یو ځای نه بل ځای ته ورسوي که یو سړی فاتحه ثابته کړي په جنازه کې نو ستا به خیال ده کم تېرویشت آیا یو دا هیڅ ثابت کړو چې فرض ونه ثابت شو او یو سړي ته انکار وکړو نه ده که مې کمال وکړو دا هم کمال نه دی کړی چې یو سړی د فاتحه نه وایم ولې نه وایي اخر څه چلې وایي فاتحه قرآن مجید دی د قرآن مجید په یو لفظ باندې موږ ته لس نیکۍ ملاویږي جنازه موږ کو دې لپاره چې ما ته مجر ملو شي مړي ته مجر ملو شي بل چې سبحانك اللهم دپاره دلیل څه دی په دعا استفتاح دپاره په جنازه کې څه دلیل ونشته او قیاسا لګیا دي خلک نو که دا په داسې انداز کې خبره شي بیا سمه خو که یو سړی ثابتي او بل ته انکار کوي دا غلطه کوي حدثنا عبيد الله ابن موسى عن معروف ابن خربوذ عن ابي الطفيل عن علي بذلك مونږ ته خبر راکړو عبید الله بن موسی د معروف په حواله سره هغه معروف دا حدیث اورېدل دی د سیدنا ابو الطفیل رضی الله عنه نه او هغه اورېدل د سیدنا علی نه د اسناد شو دا موقوف روایت حدث الناس بما يعرفون اتحبون ان يكذب الله ورسوله په دې ترجمه الباب کې او مخکنی ترجمه الباب کې څه فرق دی دا عناوین لګ بګ دی اول سره حافظ ابن حجر لګي چې وهذه الترجمه قريبه من الترجمه التي قبلها مفهوم لحاظ سره غوړ یو شی دی یو فرق دی غدا چې لكن هذه في الاقوال وتلك في الافعال دا روایت د تعلق اقوال سره دی یعنی حدث الناس حدیث بیانول لګا هغه مخکې کې د کعبې د بدلولو خبره وه نو د هغې تعلق افعال سره نو شی یو ده ښه دی کې وګوره چې عبید الله بن موسی یو راوي شو لومبنی دویم راوي شو معروف بن خربوز او دریم راوي څوک دی ابو الطفیل هم صحابي دی او څلورم د چا چې نقل کېږي نه سیدنا علی دی نو د سیدنا علی او د امام بخاری په منځ کې څو استادان شو درې دې ته ثلاثیات وایي من ثلاثیات البخاری دا د امام بخاری په هغه روایتونو کې دی چې په دې کې درې نسل چلیدلې دي موږ چې به ستوري نو ماته یو کس وایي د څنګه مولانا صاحب پیژنې ما ورته موږ درې نسل د شاګردان حیران یم څنګه ما یې زما پلار هم شاګرد و زه هم شاګرد وم زما زوی هم شاګرد یا درې نسل وایي او دې حقیقتا هم د دریو نسلو استادو اصول هم دغري چې انسان نه فایده اخلي نه درې نسل اخلي ورسته بیا الله حافظ بیا وګورو خو دې یو بل ویني کنه اصل کې زمونږ د مرګ نه وروسته به ممکن دا چې زمونږ بعد وصیه کړو چې مونږ وویني خو اکثر او بیشتر نه ویني دومره چې د اهل علم او د اهل حق دا
پنځم نسل پورې تقریبا رسي تجربه ده او د نورو دا بس دریم سره ختم شي. دا د امام بخاری رحمه الله په ثلاثیات وغیرہ په دې باندې خلک بحث کوي چې ثلاثیات څه مطلب ہے. ثلاثیات معنی هغه روایت چې پای کې د امام بخاری او د کم آخري راوی چې دا نقل له صحابینا نو په دې کې د دریو طبقو خلق. دا روایت بس بخاری کې دلته لګل بل ځای نشته. ابو الطفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا هغه صحابي دی چې آخر الموت کم ځای دا سره چې پای کې د आवाज مړ ده زه هم نه یې اوس خدای آخر صحابه کرامو کې آخري مړ کېدونکي دي. یو خاص ځای کې غالبا شام دی یا بل ځای. حدثنا اسحاق بن ابراهيم قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني ابي عن قتادة قال حدثنا انس. قتادة مدلس دی کنه مدلس هغه روایت معتبر نه چې هغه عن سره روایت کوي دلته کې قال سره وایي تو دیو زبانه دا معتبر دی یعنی راوی مدلس دی لیکن روایت مدلس نه دی. مونږ ته حدیث بیان کړو انس رضی الله عنه کوم چې د مالک زوی دی چې نبی صلی الله علیه وسلم ومعاذ ردیفه علی الرحل قال قال تعلق نبی سره ده ان النبي صلی الله علیه وسلم قال چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ویلو کلا ومعاذ ردیفه علی الرحل. رحل دا کی جاوی ته وي سورلې ته وي او عربی کې چې کله دا راشي رحل نو دا وی خلق استعمال لري د اوخ د پاره راځي یعنی په اوخ باندې چې کم کسان سواری یا د اوخ تذکرې سورلی ذکر شي په عربی کې په حدیثو کې رحل دا غیر مراد اوخي. لیکن دلته کې نور حدیث دا شته چې راغی دا معلومه ده چې دا په خر باندې دواړه سوارو نو په دې وجه مونږ ویلې شو چې د رحل استعمال دلته کې د حمار په معنا باندې. بیا دا حمار چې کوم دی عربی کې د ازدادونه ده کله دا خر ته یو کړه نه کله دا اوخ ته وي کله خر ته یو کړه دا اوخ ته وي. ادب کتابونو کې دا لیکلي اکثر استعمال د دې د بعیر د پاره کېږي د رحل لیکن دلته کې استعمال لیکن معاذ کان فی تلک الحالہ ردیفه علی حمار کما یاتی فی الجهاد. د جهاد حدیث کتاب الجهاد کې به حدیث راځي نو هغه کې وتا دا معلوم شي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم سره په سورلې باندې سورو سیدنا معاذ ناغه سورلی د خر سورلی دا هر زمانه ځان رواج زمون خلک دا وی چې فلان کې په خر باندې سور شي ناغوي چې ما سنت ادا کړل دا عادي سنتونه دي پټکی دا عادي سنت دی او په خر د پسولې باندې دا عادي سنت نه وي دا غلطه دی مشرانو نه ځان ساته دا هر علاقې ځان له رواج ثقافت څخه نشته ستا علاقې کې خلک په خر باندې سورېدل څنګه غني معیوب غني کنه غني نو ته دا مو چې الحمدلله ما سنت اجرا وکړه سنت نه دی. پټکې د نبی صلی الله علیه وسلم یو عام عادت ده هغه ټول پنځبریان څه وایي عادي سنت ورته وایي یې نو کوي نه هغه په خر سواری شي وی جره ده کله جیل ته لړ شي نیو چې یوسف علیه السلام سنت مودا کړ البته هم مقصد لیو او الله دا غنه په جیل کې کار او سیا صاحب السجن ارباب متفرقون خير من الله الواحد القهار او د جیل هغه رفقا بیا هغه وزرا وټورګه او الله دا یې تربیت ته پاره لګلو په جیل کې سو خوشالي کې هغه په قران نه پوي قران دا مقصد نه جیل ته سنت رسول دی. عبد المجید ندیم وی چې جیل جانا سنت رسول ہے
کیسه جوړ کړم سنت هغه چې پیغمبر په خپل اختیار دی په سنت باندې پوهیږي نه په زور یو کار شدا سنت دی دا غلطه مکه ویلې ارتکاب مکه مشرانو سره شي دا هدامو چې دا سنت اجرا شول زیاته شي دی زمونږ علاقه کې خر د بیوقوفتیا یو سمبل ګڼل شي خو یورپ کې خر اور خيار غني خلک ا مهنت کې شي غني وټونو کې چې کله نه خاخلي نو په خره جګړې دا لاره علاقې ځان له مسله ده یعنی زمونږ علاقه کې دا شرم باعث ته لیکن په یورپ کې دا شرم باعث نه ده دا الله فیصله نه ده دا تبعه کې الله شی واجب بس هغه مطابق رواني هغه نه حلال حرام موږ زموږ کله کوي وشه مثلا بلیک اینڈ وائٹ کی ګوري حلال حرام جائز ناجائز باعث نه بیرنګي هغه بیرنګي کې فن کوي بس معاذ داغ ردیف علی الرحل پسور له باندې قال یا معاذ ابن جبل رسول الله صلی الله علیه وسلم بکله کله خبر درې زله کوله کنه مخ ته ویلو چې کان اذا تکلم ثلاث او ما ویلې چې دا مطلب نه چې لیوانه ورو خبر درې زله د یو خبرې تاکید د پاره د مرګري ځان ته متوجه کولو د پاره یا یو ګرانه خبر ده یا یو درنه خبر ده هغه کوي د بار باری کوي د دې لپاره چې د مرګرو پزله کې داغه خبره اهمیت پیدا شي ویل معاذ بن جبل ناغوی لبیک یا رسول الله وسعدیک لب سلام زور سره راځي لب ته دې معنی اجابتی لبیک یا رسول الله اور هم دې سوایت اسو ثاني حاضر جناب کا نا لبیک لب څه ته وایي الاجابه او سعد مساعده وسعدیک او مساعد تیار اے دا الله رسولا اورم او تیار سچ وای نو وای قال یا معاذ پدویم دلسوی قال یا لبیک یا رسول الله وسعدیک ثلاثه دا مطلب چې درې ځله دا سوال جواب شو دې ته وایي د خبرې تا سره متوجه کول داغه اهمیت ښکارا کول قال ما من احد يشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله صدقا من قلبه الا حرمه الله على النار نشتره یو کس چې هغه گواهی کوي د دې خبرې چې د الله نه سوا بل څوک اله نشته یشهدو خدای یشهدو سره رستوي من قلبه دو جملې وي صدقا او دویم وي من قلبه رشتیا وایونکی پدې کې مخلص وي او تش په خله نه بلکې د زړه نه وي ته دې مقصد دا دی چې منافقان ته وباسي ځکه منافقانو قالو نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسوله والله يشهد ان المنافقين لكاذبون منافقین په دې نشهدو کې دروغجنو دا غیز لکه د رسول الله یا په الله باندې د ایمان اعتقاد نو یو سره چې هغه دا گواہی کوي چې د الله نه سوا بل څوک الہ نشته دی او محمد د الله رسول دی صلی الله علیه وسلم صدقا من قلبه په داسې حال کې چې داغه د زړه د صدق نه وي د کومي وي مگر حرام کړی دی الله علی النار په اور باندې دې څه مطلب دی کتاب الایمان کې دا ویل دي چې یو سړی مسلمان دی او کلمه لا اله الا الله ویلا دی همیشه لپاره په جهنم حرام دی نه حساب کتاب کی د اعمال مطابق کس ګناه کړی نه سزا وخوري خدا حرم الله علی النار حرمه الله علی النار مطلب دا دی چې د ابد الاباد د پاره جهنمی نه دی یو تعویل پدې کې دار دویم تعویل پدې کې دار چې د ور دوه قسم دي یو هغه ور چې اعدت للکافرین او دویم هغه ور دی چې با الله مسلمانانو ګناهګار ولور کوي
نو دې چې الله حرام کړی نو پاغه وره حرام کړی چې هغه عدت للکافرین. ابن حجر اسقلانی دا جواب کړی چې کافرانو لپاره کوم ور جوړ دی نو مسلمان هغه ته نزي، ځکه چې هغه ور د سزا لپاره. مسلمان چې کوم ور ته دینه سزا لپاره نه دی، هغه د ګناه درې جوړول لپاره. قال یا رسول الله افلا اخبروا به الناس فيستبشروا. اے دا الله رسوله زه خلق پرې نه خبروم چې خوشاله شي. بارزم خلق به خبر کم مسلمانان، خلق نه مراد دلته نور څوک نه دي، صحابه کرام دي چې خوشاله وشي. دغه ایمان خو معیار دی، ټول مسلمانان دي. قال اذن یتکلوا، هغه ورته فرمایل مو آی ورته یتکلوا دی به عمل پرې دي. کینه عمل بلکی صرف په اعتقاد باندې بدی سو کی یقین وساتي. نن اکثر خلک چې گناہ کوي نه سوي د مسلمانانو زما گناهونه والله معاف کوي، یې نه خپل توحید د گناہ د کولو باعث جوړ کړ. او د رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کوم فرمان دی په دغه بنیاد دی اتکال باندې ځان دې تسپارل او عمل نه کول. د عمل اهمیت په خپل ځای باندې. لا اله الا الله جنت کنجی دا. نو بای صحابه تپوس کړ چې یا رسول الله کله موږ موحدین شو، لا اله الا الله محمد رسول الله موږ وې موږ جنتیان یو، کنجی خو موږ پر اثر لګا. نو ففیم العمل، بیا نور عمل سره لګو. نو فرمایل تا داسې چابلی دلې دا چې پای کې دندانې نه غاخونه پکې نه. انتا ته سوق دی کنه کلمات توحید یو نه سوق دی، خو چې ګټه اعمال کې ناغه دندانی پای کې پیدا شي. نو الله هغه ژوند چې کوم دی تعالی الله هغه کوي چې دندانې پکې ته دندانې پکې نه نبیا ستا کلمه توحید کمزور ده. قران نه معلومه چې الله تخیجی عمل سره، الله تخیجی الیه یسعد الکلمه الطیبه والعمل الصالح يرفعه. الله تک کلمات وی وخیری او دا غي د خطلو باعث څه شه هغه نیک عمل. والعمل الصالح يرفعه، رفعت په کلمات توحید کې څه شي دی هغه اعمال دي. نو اعمال او حیثیت په خپل ځای مسلم ده، خو چې یو سره دا اعمال خي او کړي بربادي نه بیا فایده نه کوي. دا لازم ملزوم دي، دواړه دي لازم ملزوم. قال یا رسول الله افلا اخبر به الناس فيستبشروا. پیغمبر منه کې چې مې کوا نو سوال لاره چې سیدنا معاذ بن جبل رضی الله عنه دا حدیث بیانې ولې راغی جواب درته وی پیغمبر منه کړی چې مې وایي، لیکن به موي اخبر بها معاذ عند موته تأثما. سیدنا معاذ بن جبل دا حدیث بیان کو د خپل مرګ په وخت کې تأثما د دې لپاره چې ځان د ګناه نه بچ کی. ګناه څه ده؟ کتمان علم. دغه علم خبره شته نه، او چې سړی علم کتمان وکي نو د ګناهګاری. بیا هم سوال په ځای باندې دی چې نبی صلی الله علیه وسلم خدای منع کړل نو دا نه تنزیهی واصل کې نه تحریمی نه نه دوه قسمه. بعض سونه علامتی طور لکه حدیث کرا دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي د اخري زمانه علامت داره چې غریبانان خلک به مالدار شي او د ګړو بيزو سرهون کی وایت تاولون فی البنیان دا بدنګ دنګ عبادت کوي. یعنی څه مطلب دی چې غټه باندې جوړ ګناه نه مطلب کې دی دا نه مطلب که الله د یو قوم علامت خو دا چې قیامت تریزه و یو قوم پیدا شي او قران به داغي د مرینا نخکته تیریږي نو پورته تیریږي او هغه وجه کوم دی وختول تور رنگ ورګي. نو څه مطلب دی وختول تور رنگ ورکول ګناه شو؟
دا په اوامرو کې اقسام یو ته تنزیهی وي او بل ته تحریمي. مکاتیب دا مسله ما لیکل دا تاسو باندې کېدل چې علامت شه دی اوسې نو دا به حرامي قیامت علامت دی دا حرام نه دی. آبادی کول پلازه جوړول په دې زمانہ کې خکار دی خراب کار دی خکار دی په ځای دی چې خور پور بازاري کنه نه خدا چې په یو ځای باندې لسچتا شلچتا آبادی راشي نو دا غي ته د اوبو رسول بجلی رسول ګیس رسول دا مسانه ایو سره چې گا کلر شي نه هغه په یو ځای باندې خپل ټول کارونه په یو پلازه کې پوره کول شي په ځای دی چې کله چا سره د منډي یو کله نو خار د منډي فایده پکې ده. ځکه کله کله خپل علاقو ته سوچ کوم د غر په سر به وسړي کور جوړ کړي دا مطالبه کې ماته بجلی راوړه ټیک ده بجلی بدل ورکړي شي په دې چې څومره خرچ کیږي ته بجلی بوتلو باندې اب بل کې پوره کیږي د کټول عمر بل ورکی پوره کیږي دا د نالایقو حکومتونو کار ده چې آبادی د دینه به هنګم بس ګیره بری دګړي خېجو دا حکومتونو کار دی چې هغه د یو پلان مطابق یو ځای کې آبادی ورکی ایکه به فائدہ دی چې سکول جوړول کالج جوړول جماعت جوړول ګیس ورکول دا ټول زونه په اسانه باندې کې نو شیل ته کې دومره غوندره او سوړی هغه ته 200 دی وکم کم دی درسه بیا یو په یو لعنت وي بل په بل لعنت وي عوام سوچ نه کوي کله کله باندې دومره ګوري شي چې دا هغه ته څه شي نشي رسول کله کراچای باندې ته وګوره ته اجازه توخه دی وګوره پاګره پتا څه دی شیطان ګلمره کله دا څه ده کله څه پته نه لګي فسادات پکې ډېر کی د سیدنا عمر د دور وګوره تاسو دا تمدن او دا تهذیب ایبه واړه کلی جوړول یو بل ته ونیږدیو اپاوندی بوجت څوک بزما کنه خرڅی دا باندې چې کی حکومت نه وته پوس کی حکومت مناسب ځای ورګه دیکھیں نظم و نسق آسانی غلغدو په دې کنټرول کول آسانی دلته کې آزادی ته د آزادۍ غنه فائدې دي اپنی خوشی سے آنا اپنی خوشی سے جانا دا اندازه فائدہ رکھ ته چا څه خو خی وسګي دا غلطه دي ما مقصد دا چې آباده ډیرول یا جوړول دا څه ګناه نه ده دا خلک پوېږي نه په حدیث باندې راغی د قیامت علامت جوړ شي دي خیال دی چې قیامت ته علامت راځي ټول ګناه یې ټول ګناه نه هي دا ترقی ده ساينس یعنی انسانی علوم اب ترقی وکړي تا کتلې دی بدل ما خبر لستو یو سړی ظالم وندې خپل خزه پرې خره هغه چې دا خزه دو او د کله دا څه دوايي باندې کنه او دې ځای کې دا یو چپ لګول دا غي چپ کنټرول د سره چې دا کوم خالدین هغه تخکاری هغه دې فالو کوي خدای بیزتی کوي په خلکو باندې نه خدای داو کړی زماده خاون څه چل کړی چې وکړه شوندې کې دا غي چپ لګیدل او ډرون چې حمله کوي دا پس شي باندې کوي دا یو چپ هغه ته سوکی دي یعنی د خلکو کې څه خلق داسي چې یا خدای کارندای یا پیسې واغلی یو چپ ورکی غلط ناغه چپ هغه ته خپل اعلی کې برا سټلایټ یې ښکاری مدا نه ډرون هغه سره اٹیچ یا د راشي را پاسیو کاروي دا ټول انساني علوم دي سمه ترقی کړل انسان یو دمره غونډه ټیپ کې بر مرګرو خبرې کولې جره اوس علما نمرې او ما اوس نمرې دا مطلب چې داغي आवाज خو ژوندې رهګا سمره زینو کې د علما اوازونه ژوندې دي انساني ترقی ده موبایل کې وګوره ټیپ ریکارډ کې وګوره سي ډي کې وګوره لپټاپونو کې وګوره بل زینو کې بل شي زونه پراته دا د قیامت علامت ته نو آیا دا زونه ګناه ده دې ته ویل شي د انسان د علومو ترقی انساني علوم دا به ترقی وکړي بل قرآن مجید یو خبره کړې ده ويخلق ما لا تعلمون الله به هغه څه پیدا کی صحابه ته فرمایل چې تاسو پاغه نه پوهیږئ دا موږ ته وایي کنه موږ نه وایي زموږ نرسته بدای سونه راهي چې زموږ هم ګمان کې هم نه شل کلمه کې چې موبایل پیژندو دا وای فای چې پیژندو
د لیپ ټاپ کې دا وای فای سره اٹیچ کا د دنیا آرامي دوبونه پکې دي. دا د دې نه خنه چې دا شعر ناروایی دا غي تعلق استعمال سره دی. سیدنا معاذ دینه خلق خبر کو عند موته تأثما تخپل مرګ په وخت کې د دې وجنا چې دې د ګناه شکار نشي. دې کې بل وجه هم ده هغه دا چې هر سړی د هر علم مستحق نه وي. هر سړی د هر علم مستحق دی. دا مو وایي چې زه بس د کوم د هر علم مستحق یم. ستا به فهم ورکوټي ته پوهېږې نه. سیدنا معاذ دا حدیث بل چا ته نه بیانو، البته سم مشران صحابه چې ومندل نغې ته حدیث بیان او دا غي وجه هم دا کوا چې ځانې د ګناه نه بچ کو. حدثنا مسدد قال حدثنا معتمر قال سمعت ابي قال سمعت انس قال ذكر لي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال معاذ ما دا ویل شوی دی چې نبی صلی الله علیه وسلم معاذ ته ویلو من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنه. اما کنه حدیث تو یو سره چې الله سره ملاقات وکي د لقي الله معنی سره الله سره ملاقات وکي. دلته کې ابن حجر اسقلانی رحم الله لیکلی دی چې من لقي الله سمنا من لقي الاجل الذي قدره الله یعنی الموت. یو سړی چې مخامخ شي الله سره څه مطلب هغه مرګ سره کوم چې الله در پاره لیکل دی. دا ځکه وایو چې په دې مرګ باندې سړی الله ته نه رسي. الله سره ملاقات خو وکړه کیږي قیامت کیږي. په مرګ باندې انسان قیامت انسان د الله سره ملاقات نه کیږي. نو ځکه دا تعویل دلته کې ضرور دی. من لقي الله څه مطلب یو سړی چې هغه ملاقات وکړي د الله هغه نیټې سره کوم چې د لپاره مقرر کړی شوی ده. اندې عمل شو کذا قاله جماعه یو جماعت دا خبره کړې ده. بیا وی چې ويحتمل ان يكون المراد الباس او رؤيه الله تعالی. د دې احتمال وګیشتره حکم توجیه چې بهتر و ناغه مخ کې کړی ده. من لقي الله څه مطلب یو سړی چې مخامخ شو دا غي مرګ سره کوم چې الله در پاره لیکل ده لا يشرك به شيئا په داسې حال کې چې الله سره هیڅ چیز نه شریکي دخل الجنه ته وجنت اور داخل شي. ناغه ویل الا وبشر الناس خلق به نه خبروم هغه ورته نه لا اني اخاف ان يتكلوا زيريګم په خبره باندې چې دی بزان دیتا اوس پاری یعنی عمل له چټي ورګي او کار به صرف دغی چې بس مسلمان یم. و دې کې زموږ د پاره هم د لوی عبرت ته چې مونږ دې می आवाज د عقیده باندې زور نه ورچو خلکو ته دیو خو چې شب زنده داریم سره عمل له شپې پاسه منځونه کوي. خلکو ته دا مو خو چې تلاوت د قران مجید کوي سار کوي غرمه کوي ماخام کوي ذکر اذکار دی کوي. د حق پر سمره دي دې سوزونو نه ځان او باسلی. دا حقیقت ده بالکل مونږ نه تهجد نه پیژني ذکر اذکار نه کوي نوافل نه کوي. دا غلطی ده. مونږ قرآن مجید کې تاسو ته ویلي دي چې ان ناشئه الليل هي اشد وطئا د شپې بیدارېدل دا زړه مضبوطوي او اقوم قیلا او وینا کې مضبوطواله پیدا کوي. یو سړی کدا غواړي چې زما په خوله کې د اثر وي او زما قلم کې د اثر وي او داغه د پاره شب زندهداری ضروری ده. موږ رستم کې سبق مولانا ابو سلام سے بڑے وختي پاسه اچرا باندې غړې وې کتلا ټایم به ته پوسو جست ټایم نه موږ ورته استا غړې بیا د اخر زمانو پټ کړل پیریان پټول ټوکې به سره کول. موږ بناسو چې موږ روشنه څه شی بلا غړې ورته مخ ته کې خو موږ څه شی لیدنه غړې ورته ډېر نیک انسان دی لحاظ ډېر نیک. بلکې ما سفرو کې دی لیدل چې هر څومره سفر چې وشو تهجد به بالکل نه پرې خو یو ځل لاسم دیو زمانه مات شو چې تهجد له پاسه نه غځای نه یو
پوړې ته معلومه نه ویلې چې څنګه لومبه پوړې لرا وصل نه راغوري خاله پوړې خلاص دې کې ماته بیا ډېر وخت پورې بده خوراک نشو کوله غس لازمانه خوراک تدریجا بیا دا غي اپریشن یو کو کار سم شو دا ضروری څه دی چې کس تاسو وایي چې زما خپل کې اثر وي او زما قلم کې اثر وي زما افعالو کې اعمالو کې اثر وي دا غي د لپاره طریقه دا چې شب زنده داری دي نه بغیر کار نه کی باب الحیاء فی العلم حیا څنګه چې تفسیر پر رائے دو قسم لري مذموم او محمود غیرت هم دو قسم لري یو سړی په ځای غیرت وکړي دا محمود دی یو سړی چې غلط ودرېږي او غیرت کوي دا مذموم دی دا کا مطلب دی چې غیرت په ګناه باندې کوي دا غیر محمود شي حیا هم یو مذموم وي یو حیا به محمود وي حیا بدای شرعي حیا صدا هغه چې علا وجه الاجلال والاحترام للاکابر د مشرانو عزت کوي او داغه اجلال ساتي دا حیا شرعي ده او کنا ته وایي چې شرمېږم مثلا ته وسم دا حیا مذموم ده محمود نه ده امام بخاری دا باب مطلب دا ہے کہ دن پا باب کے وہ حیا نہ کو زما تجربہ دارا کافی عمر زما شو 78 نزو دین بیان کوم تجربہ زما دارا چې کم سړی گول مول کوي کنه مسائل او خکارز نارنج نه وي نو دا خلق علم نشي کوله علم ما خلق کولی شي چې هغه خبرې ډېرې واضح دي او دې لپاره انداز مخلول پګاری کله کله زی پڑھاوم نو اس مسائل راشي قرآن مجید کې چې حیا په یک معنی وي سړی نشي ویلې دا هغه لپاره زما طریقه دا چې زه میل ته ویم تاسو دې ټول فیمیل پادش چې پادش ناغي ته ویم ما ته ونه ګوره خپل ټیکسټ ته ګوره قرآن ته ګوره یا خپل حدیث ته ګوره خو څه وضاحت یې غوړو لکه انسان چې اور سره سترګې جنگي نو دې بیا مانع کی حیا بیا په علم کې مانع کی په طریقه تاسو نه ده چې زه خپل لور ته مسله خیم بل فرض دین خیم او خپل زوی ته مسله خیم څنګه بخیم او چې نه خیم نو آیا د عمر د دې چې په دې اشاره ته پوي ینا بلوی عالم فاضل شي لیکن په مسائل باندې پوي چې دا ما څه ویلې دا غلطی کومه ته ځل ما دا مسئله کو نه بابا راغه ما ته ته دا مسئله څه لګي مې قرآن نه پاسه نه وځنه کوم یو شی قرآن مجید کې موجود دی نو زه نه بیانوم ما او دا خلک نه بیانې زما تجربه ده موږ له بعد زرانه راشي هغه چې وګورئ نه طبیعت به خرابي رنگ به تک تور شي او جیبا جیبا حرکتونه کوي چې وجه مالی بشي دا غي منسس کې روګاوټه اولی دا غي منسس یو هغه پرېز نه وي یعنی ووري خوري پائےږي استنجاګانې کوي لامبي شملې بګي اس کی طرح وتره او دا غي نتیجه راځي چې دا غي منسس برباد شي اکثر بن شي چې بن شي رونه پويږي نه هغه چې وګوري چې شپږ میاشتې مې خور منسس نشته لري نه ویګنه بدکارې کړل وډاسته واسي مړی دا ټول دې بیل مې مسلې دي پکار دی چې عالم د دین په باب کې حیا نه کوي دوه ټوک خبرو کې د شیدا سره بس ما خپل تجربه دارا چې دا سړی بیانول شي زموږ استاد محترم عمر الله دې وبخي داغه بچو ما سره قرآن مجید دی استاد به مو یک قواعد اطراب انتظار رسیدم قواعد اطراب دا ول څنګه هم د پلار په مخ کې پر دوه خدای ته بده معنا څنګه کوم نا سړی ډېر عجیب سړی سړی به ډېر زور وځه الته زور سره نو ما چې دې معنا ما په یو چټ لیکل دا چې زم تاسو ته پرې دم دا پرې مخ کې ده ما استاد سمدهی د ما چر او کلمات یو شوډ ایکسپلین
ما ورته د الله بنده ته اوس ستا لوڼه دی او زه څنګه ستا په مخ کې مطلب دا دی د کوایب اترابن ترجمه وکړه. خیر د هغه لوڼو ته پته وي زمونږ پلار مسې ور ډز نه بل کار نه کوي. هغه دواړه لګا نږدې شو ما ته سره د مور طریقه باندې زه بچ شم هلته بیا د هغه ډت ختم شو اچټ ما ورکړه چې هغه وکړو هغه نه ماته چې واقعي ته پوهېږې مونږ ما خرته وکړه. هلته مالک وایي چې قواعد د قاعبتو جمع ده څه چې زموږ مفهوم همې ټول ویلی ورته. زما د خبرې مطلب دا چې د دین په بیان کې حیا معنی کېدل نه دي پکار، خو د هغې دپاره تکنیک پکار دی. دا نه چې سړی بس غرډه به را روان وي که نه، ځای ته وګوري، موقع محل ته وګوري، د هغې مطابق څه عملي اقدام وکړي. ما دا ټول آیتونه دا کوم چې وایي نساؤکم حرث لکم فاتو حرثکم انا شئتم، چې دا ته میل او فیمیل برغ ناست دي، دا به څنګه وایي؟ یا خو بېایماني کې قرآن منع او که خیر نه دا د باندې د بې حیایۍ الزام به راځي. نه دا پاره جدا کم دا د یو بل نه ورته ما ته مه ګورئ، دننه ګوري نو مسله جوړېږي. د دین په باب کې حیا نه معنی کېږي، دا بنیادي خبره. وقال مجاهد لا يتعلم العلم مستحي ولا مستكبر، علم نشي حاصلولی یو دا سړی چې هغه ځان حیاناک کوي. د دین په باب کې هغه حیا نه یادېږي کومه چې محمود ده، دا مذموم حیا ده چې دا نازکه مسله ولې تپوس وکړم، تپوس یې ځکه وکړه چې شاید د کفر خبرې. ولا مستکبر، او نه هغه سړی چې ځان لوی ګڼي، دا به ځان کې پیدا کړي، تواضع هم پیدا کړي، او حیا محمود به ځان کې پیدا کړي او حیا مذموم به لرې کړي تاکہ الله علم راولي. وقالت عائشہ فرمایلی نعم النساء نساء الانصار، دا انصار خدي چې کوم دي دا ډېرې ښې ښځې دي، ولې لم يمنعهن الحیاء ان يتفقهن فی الدین، دین نه منې کړي حیا د دین د پوهې نه. یعنې کار څومره ګران او د شرم مسله به وه، خو دې د انصارو ښځو به د هغې مسلې تپوس کوو. د سید عایشه دا قول چې کوم دی، دا کوم چې ته وایې لم یمنعهن ان یتفقهن فی الدین، دا صحیح مسلم دلته ما راوړی دی، په یې کې 332 نمبر حدیث چې دی دا عمدک حدیث دی، دلته کې دا تعلیقاً ذکر دی، هلته کې د دې وصل شوی دی، دا حدیث موصول دی. دلته تعلیق کوي دا مه وایئ چې دا ضعیف دی، نه صحیح حدیث کې دا موجود شته دی. امام مسلم رحمه الله د دې لپاره اسناد لیکلی دی پورا. صحیح مسلم کې حدیث نمبر 332 کتاب الحیض کې په باب 13 کې دا حدیث موصولاً لیکل ہے. حدثنا محمد بن سلام قال اخبرنا معاویہ قال حدثنا هشام عن ابیہ عن زینب ابنت ام سلمہ، زینب کم چې د ام سلمہ لور دا غوي د ام سلمہ نه قالت جاءت ام سلیم الى رسول الله صلی الله علیه وسلم. ام سلیم دیته وی بنت ملحان، او دا د انس بن مالک مور ده. ام سلیم د سیدنا انس بن مالک مور ده. اگر علی رسول الله تا انصاری دا ناوی چې یا رسول الله ان الله لا یستحیی من الحق، الله د حق د بیان نه منې کېږي نه. قرآن کې راغلی دی چې الله د حق د بیان نه منې کېږي نه. زم یو تپوس کوم بس د هغې تعلق هم دغه شان خبرې سره دی چې د شرم خبره خدا، لیکن که زه تپوس ونه کوم نو شاید چې زه په دین پوه نه شم. فهل على المرأة من غسل اذا احتلمت، تپوست ډېر باریک تپوست، آیا په ښځه باندې غسل شته دی چې کله د هغې احتلام وشي؟ احتلام چې کېږي د هر چا باندې احتلام زمانه تېرېږي، حدیث کېږي هر څوک دې خبري چې سړی څنګه خوب ویني او زنانه څنګه احتلام کوي، زنانه به بل شان دی ویني. اوس دا خبره خو واقعي ده، فکر خبره ده، حیا خبر ده، به څوک تپوسي. قال النبی صلی الله علیه وسلم اذا رأت الماء، نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل چې کله دې ما اوبولی دی، یعنی ماده لیدلې وه، منی به یې دلې ده دی نه بالفرض، نو دا به لام نه، بس مسله ښکاره شوه
خلک فقه نه مسله ثابت دي، فقه نه ثابت ده، حدیث نه ثابت ده. یو سړی ما خوب لیدل دا چل مې کوم ته پوښتنه وکړه چې تا بلل لیدل پرتګ دلوندو کوچ او کاغوي چې لوندو نو مطلب دا چې غسل شته او کاغه وچو خوب دی بس. فقهاو دې نه استدلال کړل احتلام کې خوب لیدل نه دي، احتلام کې د انسان ماده بهر وتل. که ماده بهر وتلې ده نو بیا غسل لازم دی، او که ماده بهر نه ده وتلې تش خوب دی لیدل دی نو تش خوب کې سړی کله ښه وي نه کله خراب وي. په خوب باندې غسل نه راځي. او دا تپوس خو ډېر باریک تپوس دی. فغطت ام سلمہ تعني وجهها، نو ام سلمہ خپل مخ پټ کړه حیا نه کته نشي. دا ولې پټي؟ د دې یو وجه دا ممکن ده لکه هغه په دې باندې یو اعتراض کوي چې یا رسول الله وتحتلم المرأة، آیا د ښځې احتلام کیږي؟ په دې دا معلومیږي چې د بعض ښځو احتلام کیږي او د بعض ښځو احتلام نه کیږي. په دې وجه سیدہ ام سلمہ مخ پټ کړو تپوس کوي. هغه هم تپوس کړی دی لیکن هغه مخ پټ کړی دی. نبی وسلم دا هغه جواب کی چې یو کنه د ښځې احتلام نه کیږي. تربت یمینو کے فبما یشبہها ولدها، دا تربت یمینک او تربت یداک دا عربی محاوره ده. د دې معنی صحیح افتقرت وصارت افتقرت وصارت علی التراب، یعنی ستا لاسونه د څه شي د خاورو نه ډک شي او د عاجز شي کمزور دي شي. لفظي معنی دغه ده. لیکن الفاظ چکل عرب داوئی هي من الالفاظ التي تطلق عند الزجر ولا يراد بها ظاهرها، ظاهر نہیں مراد، اصل زور المرادی تنبیہ ورکول مراد. تو کہتا چاہتا ہے بولے سے مطلب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چوئی تربت یمینو کے فبما یشبہها ولدها. منگ تو استاد زمانہ بولا ترہ دے اللہ پویا در کی پدې مې پوهېږه چې کله کله دا ماشوم د مور په شان ته ولیږي. کله باید سړی پلار ته ځي باید مور ته ځي که نو د مور په شان ته ولیږي که د مور کې مني نه وی بالفرض نو بیا ماشوم هغې ته تو ماشوم به رنګ کې هغې ته نه تو پکړو وړو کې به نه تو دا ځیم هغه خوا چې دا انسان یوازې د یوې نطفې نه پیدا کېږي. نطفه د پلار فاعل ده او نطفه د مور چې کوم دا معمل ده. د دې نه خو سپرم جوړیږي که نه او هغه طرف ته ایګ وي که نه نو دا سپرم په هغې ایګ کې ورننوځي هغه معمل دی. کارخانه څه شی دی؟ د مور ماده چې کوم ده هغه معمل دی مفعول، او د پلار سپرم چې کوم دی دا فاعل دی. نو کله کله شکل پلار ته لړ شي او کله کله شکل مور ته لړ شي. ولې لړ شي؟ نو کله دا ماده غالب شي د دې رنګ پې غالب شي او کله د مور ماده غالب شي نو هغه رنګ پې غالب شي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې کې ثابتې ده چې که بالفرض مور ته اولاد نه تللی نو بیا به مونږ ویلې وی چې ښځه کې ماده منویه نشته. چې ماده منویه نه احتلام نه. خو چې کله شکل د بچی کله کله مور ته ځي نو پته ولګېده چې مور کې هم ماده منویه وي. خو چې کله ماده منویه شته دی نو احتلام راتلی شي. نبي صلی الله علیه وسلم د دې خبرې مطلب دا دی که ستا احتلام نه راځي دا مطلب نه دی چې نورو خلکو احتلام نه راځي. احتلام راځي. احتلام دپاره څه وجوه شیطاني ومي او څه طبي ومي. زمونږ خلک عمومي طور تاسې کوي چې ماښام لوبیا خوري ډېر شي که نه نو بیا د هغې د ازمولو نه بغیر سملي چې خپل سکي نه بیا په ودو کې کوي. دې څیزونو نه ځان ساتئ. خوراک چې کوئ نو دومره وختي کوئ چې ستاسو د ملاستې او د هغې په ټایم کې کم سے کم ګنټه یو نیمه 2 غنټې تېرې شوي چې هضم شوي. بل دا چې د کچ نه سیوا ګرم سیز مه خورئ. بعضې خلک داسې کوي چې ماوستن سملي نو توره چای اوس کړه بدې معنی څه کوي دا کوم غلطوبونه مه کوئ په دې صحت بربادېږي چې توره چای ته اوس کړه تا نیکوټین ډېر کړل
ستا خوب وتښتېد نو اوس به ته له ماخستن نه مخکې ویښې نو 1 بجه به بیا ته ویده کېږي چې 1 بجه ویده شې نو سهار به مونځ نه باسې دا حفظونه مه کوئ ماښام کې یا خوراک بیخي مه کوئ که کوئ دومره وختي وکړئ چې هغه هضم شوي تر هغې وخته پورې په روژه کې خو لا بل چلي بیا که نه روژه کې پېشمنۍ وکړي پېشمنۍ په یې سمدستي وده شي نو بس اختلام یې وشي بیا د سهار فرض مونځ ته هم پاتې روژه کې هم په شک کېږي چې روژه مې وشوه که ونه شوه دا ټول د دې خبره ده چې زمونږ خلک د حفظان صحت په اصولو نه پوهېږي خامخا خوراک کول څه مسله نه ده زه ماښام خوراک نه کوم نو ما له ډېر خلک ووایي چې جي حدیث کې نه راځي سړی تر بوډا کېږي که دا حدیث کم دی ما ته کله کله خپل ملګري وي دا ټایم ته بوډا یې که زه بوډا یم زما ملګري ما ډېر بوډاګان ښکاري دا په دې نه دی چې سړی ماښام روټۍ نه طبیعت مسله ده الله او رسول به دې هېڅ نه وایي د سړي طبیعت د سهار روټۍ خوړل غواړي نو دې خوري که نه خوري نه خوري که نه الله ورته خامخا وایي چې دې وخوره دا د حفظان صحت چې کوم اصول دی هغه دغه دي چې دا خپله خېټه مونږ 3 حصې کوو یوه حصه د هوا دپاره یوه حصه د اوبو دپاره او یوه حصه د خوراک دپاره چې تا ټول له خوراک ډکه کړه اوس بس چلي ډرک ډرک اوس لګیا بس کله په دې باندې لاس مګیا کله به یې ډلکولیکس پکار دی رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپل حدیث کې دا ښودل غواړي چې فیما یشبهها ولدها پس وجہ شبیه کیږي د دې د اولاد د دې سره یعنی په دغه باندې شبیه شي دغه په شان دي شي چې دغه ماده منویه ده حدثنا اسماعیل قال حدثني مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر ان الظلم قال حدیث څنګه مخکې ویلې شوی دی ځکه بس خیمانه به وکړو مخکې دا حدیث ویلې شوی دی ان من الشجر شجرة لا يسقط ورقها په دې ونو کې یو ونه ده چې د هغې پاڼې نه غورځېږي اسقاط غورځېدل اسقاط حمل عبار شنجه ورته وایي ماشوم غورځېږي اسقاط په دې چارسده کې معلومي کې جاهل الله بدعات بدعات شته دی په دې موډونو باندې مونږ ویلو چې اسقاط او کفن او دفن او پلانې چې کوم دی دا ډېر په ښه مقدار په ښه دغه میلاوېږي ریټ باندې میلاوېږي مطلب جهل دلی حیله اسقاط شته دی پوه شي زاړه پښتانه دي بس عبدالغفار خان بابا خپل یو کتاب کې لیکلي زما زه او زما جون کې چې کله څوک مړ شو مونږ به لاړو وایي څومره مړې غټ او دومره مولیان ډېر وو ځکه اسقاط به ډېر وو او چې څومره مړې ورکوټې وو نو مولیانو دومره واړه وو ځکه چې اسقاط به یا ونه او کو به ډېر معمولي وو سقوط ورزول سقوط ډاکا څه مطلب شو ډاکا د پاکستان نو ورځي جدا شو سقوط داغه پانه نه ورځيږي وهیا مثل المسلم او غد مسلمان پشانته ده اته ویلي چې اصل ثابت و فروا فی السما دلې مضبوطی دي څنګه اسمان کې دي مطلب دا چې عقیده اکلا کړه اعمالو کې هر وخت خواږه دي الته فرمایل چې تو دی کل کل حین داغه میوه روح موجودي او د ایمان او د عمل صالح فواید هغه روح موجودي قرآن د مؤمن مثال ورکړی دی د شجره طیبه سره شجره طیبه چې کوم دی غند نه کوي پانه ورځي کجوره د مؤمن غندونه نه کوي پانه نه ورځي دا څه جز بیکار نه داغه جوړه د کار ده تنه د کار ده ستاره کې خلک نه پیژني ځکه دې ته بیکار ښکاري پانه د کار دی او داغه میوه هم د کار ده د مسلمان هم څه بیکار نه د هر یو عمل کار آمد وي او هر یو سیز په داسې طریقه گئی چې دا غې نه یوازې دینا بلکې د اولاد او د بل چا اولاد نسلونه دا غې نه فائدې اخلي حدثوني ما هي مخه تا ویل دي ما تو وای دا کم شعر سونه فوقع الناس في شجر الباديه شورو خلق
واقع شو خلق فی شجر البادیه د زنګل په ونو کې چې دا پلانې شي دا پلانې شي او زما په نفس کې راغله لکه چې انها النخله دا کجوره ده. عبد الله فاستحییتو نو زه شرمېدم. دا حیا چې کوم ولته کې مذموم نه ده، مشرانو خیال ساتي، حیا محمود ده. او د مشر خیال ساتي په خپل نه وي، خو مشر ته هو وي کنه چې دا شی ده پلار ته ویل دي. فقالوا یا رسول الله اخبرنا بها، اغي ویل اے دا الله رسول موږ ته خبر کې. رسول الله فرمایل هي النخلة دا کجوره ده. عبد الله فرمایل فحدثت ابي بما وقع في نفسي، یعنی حیا نور نه کړي، پلان نه کړي، پلان ته ویلا خدا نور اکابر خیال او صادق دې کې تعالی پرم تعلیم نه غنا چې خاموش کې نه کړه دې مګو. دا چرګي مثال یې هغه وسره یې کنه چرشقه به وي ته مو سره نه ویل چې ګوره په چر کې او په اوخ کې څومره فرق ده. د اوخ په خېټه کې چې کوم بچی را څومره قیمتي دی، خدای دې داغه आवाजونه اورېدلې. اینا قیمتي شی پیدا کی ډېر لوی غټ می، لیکن دا چرچقه نه وي. او چرګه چې کوم نه 2 روپے وي ولانجه جوړ کړل دا کلته ګلوته کلا غاله ته ټوپوي کلا غاله ټوپوي. دا نه تجربه کار علماء دي دې کار درای بس ما سره حدیث ته ما پلانې شي دا ریس نشته معنا دا غلطه مګه. ما دا حدیث دا خبره بیان کړه هغه زما پړه کې سراغلی خپل پلار دا ناغه راته ویل چې کدا تا ویل وینو احب الیا من ان یکون لی کذا وکذا، دا ما د پاره بهتر وا د دې خبره نه چې ما سره فلان کې او فلان کې شی وي. بس کې قول قولی کدا ولا برکه چل درځي.